محترمو د سورة اخلاص فضائل په سورة اخلاص باندې تاسو ته خبره کوم او د دې تاسو ته څه تعداد خیمه چې په هغه تعداد باندې د ورځې سورة اخلاص څوک وایي دته به کمې فایدې حاصلیږي. محترمو الاول زه تاسو ته د سورة اخلاص باره کې چې کوم احادیث دي په هغې تاسو ته خبره کوم. محترم حدیث مبارک کې راځي چې د سورة اخلاص دا ثلث د قرآن دی، ثلث د قرآن دی، یعنی دا درېمه حصه د قرآن ده چې ته سورة اخلاص یو پیره ووایې 10 سپارې د هغې ثواب ستا وشي، چې درې پیرې ته سورة اخلاص ووایې تا ته د غونډ قرآن شریف د ختم برابر ثواب میلاو شي. بل حدیث مبارک کې راځي چې څوک 10 پیرې سورة اخلاص ووایي دته به الله جل شانه په جنت کې یو محل ورکوي د دې په بدله کې. نو موږ او تاسو له پکار دی محترمو دا هو چې کوم د حدیثو کې د ډېر زیاتې فایدې راغلي دي. خو اوس کو یو سړی دا وایي چې یاره زه روزګاري روزګار مې نه چلیږي، یا زما په کور کې غربت دی، غریبي ده او زما غریبي چې کوم دی غربت دا نه ختمیږي، دې دپاره به زه څه عمل کوم. نو دا سورة اخلاص چې څوک 1000 پیرې د ورځې 1000 پیرې دا وایي ها. او زه تاسو ته یو اسانه طریقه همداسې نه چې یو کس باندې اوس بوج راشي چې یاره زه خو د سورة اخلاص 1000 پیرې د ورځې نشم ویلی. علن کې ما ورته دنیاوي خبره ډېرې کوو، لکه داسې خبرې کوو نه پکې دنیاوي فایده نه پکې د آخرت فایده وي، الټه به ما ورته باندې نقصان جوړېږي، لکه اکثر پکې زمونږ ګناه مو شي، غیبت وغیره پکې وکړو. نو دغه پرېږدوئ 1000 پیرې سورة اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا د ورځې 1000 پیرې وایې. نو تاسو ته زه یو اسان طریقه هم ګوره 15 منځونه دي، ما ورته 15 منځونه کوو هر وخت، لکه په خپل ټایم باندې یو منځ دی، سهار منځ کوو، د ماسپښین کوو، د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن، چې هر منځ دې وکړو که نه هر منځ نه پس 200 پیرې سورة اخلاص وایه. نه 15 پیرې چې 200 شون دی نه 1000 جوړېږي، نه تا د ورځې 1000 پیرې سورة اخلاص وي. نو محترمو ستاسو د کور نه به غریبي وځي، ستا محتاجي به الله ختموي، که ته کاروباري په کار کې به د برکت راځي، که ته پرس کا ملازمت کې تنخواه په هغې کې او برکت راځي. یا ډېر ملګري داسې دي هغه د بار ملکونو کې دي، هغوی هلته پاساو دي، نو هغوی د نن نه پس دا عمل شروع کړي، بلکې د چا چې کار نه وي خو په دیره باندې ناست وي که نه، نو سورة اخلاص 2000 3000 پیرې د ورځې وایه، بیا به دې پرې دا جبه راوړي، پیله به ګرانه وي خو جوه به دې پرې راوړي. اعوذ بالله بسم الله وایه او سورة اخلاص شروع کړه، د ورځې کم از کم تعداد باندې 1000 پیرې دا د ورځې وایه، بس بیا به د الله جل شانه غریبي هم ختموي، محتاجي به هم دې ختموي او رزق به په تا پسې را رواني. ولې چې څوک سورة اخلاص وایي ګورئ الله جل شانه به له د خپل صبر نه صبر ورکوي، رزق به ورته بې اسبابه میلاویږي، دا به کوشش هم نه کوي رزق به ورته غیب نه چې کوم دی نو میلاویږي، او دغه شانتې چې کوم دی نو علم به ورته میلاویږي. ډېر زیات چې کوم دی نو د دې فایدې راغلي دي. خو سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا د ورځې 1000 پیرې وایي، په خپله مو وایي، زنانو ته مو وایي چې دا وایي، ماشومانو ته مو ښایي چې په کوم کور کې سورة اخلاص ډېر ویلې کېږي رزق به کور ته ډېر راځي، محتاجي به ترې وځي. ثواب په نیت باندې شرک الله خوشحاله کړه.